أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العلي العظيم. دینا مخ کے تیرو آیتونو کی اللہ جل شانہ د بنی اسرائیلو او د یهودیانو هغه واقعا ذکر کړی و چې هغوی به وي چې زمونږ نه علاوه به هیڅ څوک چې کوم دی جنت ته داخل نشي. نو الله رب العزت د هغې په رد کې دا آیتونه راولېږل قل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس. دا هغوی رد یې وکړو په دې آیتونو سره چې تاسو په دې خپله خبره کې چې کوم دی باطل یې که چېرې تاسو په دې خبره باندې چې کوم دی رښتوني یې نو تاسو لږ شانتې د مرګ تمنا او آرزو کوئ ځکه چې الله رب العزت جنت ته هغه چا دپاره پیدا کړی دی چې څوک د الله د عذاب نه یریږي او د الله د قهر نه چې کوم دی یریږي او تاسو چونکې د الله د عذاب نه او د قهر نه یریږئ او دارنګې د مرګ تمنا او آرزو چې کوم دی تاسو وکئ چې تاسو په خپله خبره کې رښتیني یې الله د هغې په ځم کې د آیتونه راولېږل. اوس په دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د هغې خلکو د هغې کسانو یهودیانو ذکر فرمایلی دی کومو یهودیانو به چې دا خبره کوله چې زمونږ ایمان چې کوم دی په دې خپل کتاب باندې مضبوط دی او مونږ چې کوم دی بېلارې نه یو او حضرت جبریل علیه السلام ته به دشمن وي او حضرت میکائیل علیه السلام به خوښو. لکه علما مفسرینو چې کوم دی لیکلي دي چې د دې آیتونو نازلېدو سبب دا و چې هر کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف یوړو نو عبدالله ابن سوریه یهودي نبی علیه السلام ته راغی او ډېر تپوسونه یې وکړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د هغې کامل او مکمل جوابونه ورکړل. بیا دې سوریه یهودي وویله چې د یو څیز تپوس درنه کومه که چېرې د دې خبرې جواب دې راله راکړو نو زه به په تا باندې ایمان راوړم. نبی علیه السلام ورته ارشاد فرمایل وایه دې یهودي ورته وویې چې په کوم یو پیغمبر په کوم یو فرشتې چې هغه تاسو ته وحي راوړي د الله پاک له طرفه نبی علیه السلام ورته ارشاد پر حضرت جبریل علیه السلام نو ده ورته وویل چې دا خو زمونږ دشمن دی او مونږ یې ناخوښوو او زمونږ دوست چې کوم دی هغه میکائیل دی او د هغې دشمنۍ سببونه ورته ډېر زیات بیان کړل او یو سبب د هغې دا و چې دی د الله تعالی د طرفه چې کوم دی همیشه عذاب راوړي نو الله رب العزت په دې ضمن کې چې کوم دی دا آیتونه نازل کړل. او بل علما فرمایي چې جبرائیل دا لفظ دی د عبرانی یا د سوریانی پخوا چې کوم دی یو عربي وه یو عبرانی وه یو سوریانی وه دا ژبې وي نو په عبرانی یا سوریانی ژبه کې چې کوم دی جبرائیل د هغې معنی د عبدالله یعنی هغه امانتدار د خزانو د وحي پس هر څوک چې دی دشمن لري
یا دې د چا دشمن وي ورته ووایه چې په قهر باندې چې کوم دی مړه شي دا خو د الله فرشته ده او دارنګې الله رب العزت د هغوی په ذم کې چې کوم دی دا آیتونه بیا نازل کړل او بیا الله رب العزت چې کافران زما دشمنان دي بېشکه چې الله تعالی دشمن دی د کافرانو په حدیث قدسی کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بویل چې الله پاک فرمایي هر چا چې دشمنی وکړه دوست زما سره یعنی زما د دوست سره دشمنی وکړه نو دې تیارې وکړي د جنگ زما سره او بل ځای کې فرمایي ځکه چې الله تعالی فرمایل چې څوک د جبرئیل علیه السلام سره او د نور ملائکو سره چې کوم دی او رسولانو سره دشمنی لري نو زه د هغه دشمن یم د الله رب العزت طرفه هغه خلکو ته دا جواب و الله رب العزت فرمایي قل من کان عدوا لجبرئیل قل ورته ووایه پیغمبره من کان عدوا لجبرئیل هر څوک چې وي دشمن د جبرئیل علیه السلام فإنه نزله پس په تحقیق سره د نازل کړی دی علی قلبک دا قرآن په زړه د ستا باندې بإذن الله په حکم د الله مصدقا لما چې دا قرآن تصدیق کوونکی دی بین یدی په هغه کتابونو باندې چې مخکې د دین او وهدن او دا هدایت دی یا لاره ښودونکی دی وبشرا او دا زیری ورکوونکی دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو دا خو د قرآن کریم دا د الله کتاب دی په آخري پیغمبر باندې نازل شوی دی او دا خو د هغې کتابونو تصدیق کوونکی دی تورات زبور انجیل او نور صحائف چې الله کوم د آسمانونو چې کوم دی نازل کړي دي په نور پیغمبرانو باندې دا د هغې تصدیق دی او دا حضرت جبرئیل علیه السلام د الله په حکم باندې د الله په پیغمبر باندې نازل کړی دی من کانا او هر څوک چې وي عدوًا دشمن لله الله لرا وملائکته او د ملائکو ددو ورسوله او د رسولانو ددو وجبرئیل او د جبرئیل علیه السلام ومیکال او د میکال علیه السلام فإن الله پس په تحقیق سره الله عدو دښمن دی للکافرین د دپاره د کافرانو یعنی څوک چې د الله او د الله د رسول یا د نورو پیغمبرانو یا د نورو ملائکو یا د حضرت جبرئیل او میکائیل په دشمنۍ سره نیسي الله رب العزت فرمای زه د هغوی دشمن یم او د داسې خلکو دشمنی چې کومه ده هغه باطله ده او د داسې خلکو دشمنی چې کوم دی هغه بې معنې ده نو چې څوک زما د دې مبارک و هستو سره چې کوم دی دشمنی کوي الله وایي زم د دې دشمن یم او دوی چې کوم دی ما په دشمنۍ باندې نیولي دي ولقد انزلنا او په تحقیق سره نازل کړی دی مونږه الیکا اے پیغمبر تا آیات بینات آیتنا اولا اور واضح وما یکفر بها او نه کافر کیږي په دې آیتونو باندې الا مگر کافر کیږي فاسقون بدکاران خلق یعنی اے پیغمبر کم آیتونه کم قرآن چې موږ په تاسو باندې نازل کړی دی نو دا اولاو آیتونه دي او دا واضح چې کوم دی دلایل دي او څوک چې کوم دی په دې باندې نه کافر کیږي مگر هغه خلق چې هغه فاغي پزړونو کې فسق او فجور یا فاسقان خلق دي او کلما او هر کلا عهدو چوب کړه دوی یو وعده عهدن نو ما تبع کړه هغه وعده نبذو او ما تبع کړه فریقا یوډلی منهم لدوینا بل اکثرهم بلکې زیات دي د دوینا لا یؤمنون چې هغه ایمان نه راوړي نکله به دوی د الله سره یو وعده وکړله بیا به هغه وعده چې کوم دی په دې کې داسې کسانو چې هغوی به هغه وعده ماته کړله نو الله رب العزت ورته ارشاد فرمایل چې تاسو کې ډېر خلک داسې وو چې هغوی ایمان نه راوړل په دې خبرو باندې ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی لره رسول پیغمبر من عند الله د جانب د الله نه یا په طرف د الله نه مصدقا لما چې هغه تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب معهم چې د دوی سره دی نبذ فریق نو وغورځو یوې ډلې من الذین له هغه کسانو نه اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دوی له کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم په شاګانو خپلو رستو سره کأنهم آیت به
ګوري کأنهم تبا وای چې ګویا لا یعلمون بنا کوئی په دې خبره باندې الله کې په دې خبره باندې پیدل چې دا قرآن د الله حق کتاب دی دا من جانب الله دی او دا تصدیق کون کې د هغه کتابونو چې زموږ سره دي تورات زبور انجیل د دې تمام کتابونو تصدیق کون کې کتاب دی چې الله رب العزت را لګل دی او دا د الله اخري کتاب دی واتبعوا او تابعداري وکړه دوی ما دا هغه څه تتلو شیاطین چې رستل په شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاہي د سلیمان کې وما کفر او نو کافر شوی سلیمان او سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین لیکن شیطانان کافران شیو يعلمون الناس السحر چې خول به هغه خلق ته جادو وما انزل او ند نازل کړي الله رب العزت تعالی الملکین هر هغه شیز په دې دوه فرشتو باندې به بابل او خار د بابل کې هاروت چې یو هاروت دی و ماروت یو ماروت دی وما يعلمان او خودنو با نو وما يعلمان او خونه بنک ولدوی من احد اچاتا د دینا ترحقی پوری حتی ترحقی پوری یقولا چې ویل بيدوی انما چې بشک مونږه نحنو مونږه فتنتون ازمیخ چې مونږه ازمیخ کو پتا سو باندې فلا تکبر پستا تاسو کافر کېږئ ما ويتعلمون پس دکول بدوی منهما د دې دوړو فرشتونا یفرقون هغه سي چې دای به اچولا بین المرء وزوجه پمیز د خز یو د خاون کې وما هم او نو دوینا بزار رینا چې ضرر رسون کی پداغه سی بی پداغه سحر سرا جادو سرا من احد حجاتا الا مگر باذن الله وحکم د الله سرا ويتعلمون او ذکول بی ما هغس یضرهم چې ضرر رسول بی ولا ينفعهم او نفع نظر رسول بی تا ولقد او تحقیق سرا علموا چې پویدل دوی لمن اشتراه چې خامخا دا چې دا مالو چې غست دا مونږه دا سحر فی الاخرته په بدل د اخرت کې ولقد او په تحقیق سره چې خامخا علمو پویدل دوی په دې خبره باندې اشتراه مالو چې واغست دا سحر فی الاخرته او نشته په اخرت کې من خلاق اس قسمه سدي خلقو د پاره ولا بئس او خامخا ډیر بد دی ما هغسو شرو چې خرج کړي به پاګه سره انفسهم یعنی ځان نخپل ولو لو كانوا او کبهشک دوی كانوا يعلمون او بهشک چې دوی کوئی په دې خبره باندې چې دا زموږ دا عمل چې کم دی دا صحیح نه دی سبب د دې سو امام سودی رحمه الله فرمایي چې د سليمان عليه السلام په زمانه کې پیریان به اسمان ته ختل او هغه به کوم دي خبرونه د اسمان نه راوړل چې فلاني سړی به مړ کیږي فلاني سړی ته به دا نقصان رسی فلاني سړی ته به کوم دي دا نفع ورسی یعنی دا یو څو خبرې به راوړلې او بیا به خپل هغه مشرانو د کوم دي ذکر کړي او هغه به کوم دي د غي سره پیتا او یا خبر نورې دروغ جوړې کړلې او به لیکلي او خلکو ته بیان کړي او خلکو به کوم دي هغه خبرې اولی کړي او بیا به مشهور کړي چې پیریان په غیب باندې کویږي نو سليمان عليه السلام هغه ټول کتابونه د سحر او د جادو هغه جمع کړل او د خپل تخت لاندې چې کوم دي خخ کړل او وی فرمایله کچری چا دین بعد دا او یا ما دا واوریدل چې پیریان په غیب باندې کویږي نو زبې سر د تن چې کوم دي جدا کما بیا هر کله چې دا سليمان عليه السلام وفات شو شیطان په شکل دی او سړي چې کوم دی راغی او یو ډلې ته چې کوم دی هغه ځای وو چې راځي زتا اوستا یو داسې خزانه خیمه چې هغه نه ختمېدونکې خزانه ده او نه خلاصېدونکې خزانه ده او ویل چې دا ځای راو کنه هغوی چې دا ځای راو کنهستو حضرت سلیمان علیه السلام چې کم کتابونه د هغې سحر او د جادو هغه او د پیریانو هغه د خپل تخت لاندې چې کوم دی کنه دغه کړو د فن کړو هغه را واسل او شیطان ورته ویل چې سليمان
دا سړي او پیریان او مارغان ټول په دې سحر باندې چې کوم د خپل تابع جوړ کړي او بیا په خلکو کې مشهور شو چې سليمان عليه السلام چې کوم دی هغه ساحر وو، هغه جادوګر وو او هغه چې کوم دی د خپل سحر او د جادو په زور باندې چې کوم دی دا حکومت کو او دا مارغان او دا د تخت الوتل او دا ټول خلک چې کوم دی د خپل سحر او جادو په وجه باندې تابع کړي. نو الله رب العزت په داوی پرد کې چې کوم دی د آیتونه نازل کړ وما کفر سليمان چې سليمان عليه السلام چې کوم دی هغه جادوګر نو او نه هغه کفر کړو بلکې کافران خو هغه خلکو چې هغه د شیطانانو مرسته به کوله او شیطانانو ورته چې کوم دی لارې ښودلې. او دارنګې په دې بل آیت کې چې کوم دی الله رب العزت فرمایي چې هاروت او ماروت دا یو دوه فرشتې وي د الله تعالی طرفه چې الله رب العزت را لېږلي وي چې خلکو ته سحر خو او د طرفه د نه یو ازمې خو چې هر چا به دا سحر زده کړو او عمل به پرې وکړو نه او هغه به کافر شو او چا چې به نه زده کو او یا به زده کو او د خپل ځان د ساتلو دپاره به چې کوم دی هغه استعمالو نو هغه به مؤمن و. مطلب دا چې د حضرت سلیمان علیه السلام په زمانه کې چې کوم دی دغه د غیب خبرې ورکول او دارنګې چې کوم دی د پیریانو او دارنګې چې کوم دی د جادو د سحر ډېر زیات زور و. نو الله رب العزت د هغې د ښودنې دپاره او د لارې کېدو دپاره دا دوه فرشتې هاروت او ماروت چې کوم دی راولېږل چې دوی به خلکو ته سحر خو نو چې کومو خلکو به هغه سحر او جادو زده کو او په هغې سره به چې کوم دی نورو خلکو ته بیا یعنی نقصان ورسو نو هغه به کافران شول ځکه چې هغوی به په هغې باندې عمل نه کړی. لیکن چې کومو خلکو به نه زده کو یا به زده کو د خپل ځان د ساتلو دپاره چې یاره مونږ باندې څوک سحر ونه کړي جادو ونه کړي ځکه چې جادو او سحر چې کوم دی دا حق دی. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو یهودي لبید چې کوم دی هغه جادو کړو او نبی علیه السلام چې کوم دی بیمار کړو. بیا الله د قرآن کریم د آخري دوه سورتونه نازل کړل قل یا ایها الکافرون قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. چې کله نبی علیه السلام د دې دواړو سورتونو تلاوت کو نو الله رب العزت هغه صحت ورکو. نو جادو سحر چې کوم دی هغه حق دی چې کوم خلکو به زده کو او د فار دې به زده کو چې یاره مونږه د دې نور خلکو د سحر او د جادو نه چې کوم دی زموږ حفاظت وشي نو هغه به چې کوم دی هغه مسلمانانو. او دارنګې الله رب العزت د هغوی د هغې سحر او د جادو مذمت هم وکړو چې دا هاروت او ماروت ما را لېږلي دا دوه فرشتې دي دوی خو هغه کار کوي چې کم کار حکم ورته الله کړي دوی په خپله مرضۍ باندې په خپله منشا باندې هیڅ قسمه نه چاله نقصان ورکولی شي او نه چاله چې کوم دی ګټه ورکولی شي. ولو انهم او که بېشکه دوی آمنو ایمان راوړی وی واتقوا او یریدلی وی یا یې پرهیز کړی وی لمثوبة من عند الله نو خامخا ثواب به دوی ته د طرفه د الله نه خیر ډېر زیات لو کانو او کوي دوی یعلمون په دې خبره باندې پوهېدلی یعنی که چېرې دوی د خپله هردړمي پرېښودی وی او د الله رب العزت په ذات صفات باندې او دارنګې چې کوم دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وی نو دا به دوی دپاره ډېر د خیر کار او الله به د هر قسم مصیبت نه چې کوم دی دوی حفاظت کړی و. بسم الله الرحمن الرحیم قل ته ورته ووایه پیغمبره من کان هر څوک چې وي عدوا دشمن د جبرائیل علیه السلام فإنه پس په تحقیق سره نزله د نازل کړی دی الله علی قلبک دا قرآن په زړه ستا کې بإذن الله په اذن او په حکم د الله مصدقا لما چې دا رښتیا کوونکی دی یا تصدیق کوونکی دی بین یدیه د هغه کتاب چې مخکې د نازل شوي دي وهدن او لاره ښودونکی دی یا هدایت دی دپاره د هغه خلکو وبشرا او زیری دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو. من کانا او هر څوک چې وي عدو من کانا او هر څوک چې وي دشمن عدوا لله دشمن د الله تعالی وملائکته او د هغه د ملایکو ورسولي او د هغه د پیغمبرانو وجبریل او د جبریل علیه السلام ومیکائیل او د میکائیل علیه السلام فإن الله پس په تحقیق سره الله عدو دښمن دی للکافرین دپاره د کافرانو. ولقد انزلنا او په تحقیق سره نازل کړی دی مونږه الیکا ای پیغمبر تا ته آیاتن آیتنا بینات واضح
وما یکفر او نه کافر کیږي بها پدی آیتونو سره الا مگر کافر کیږي فاسقون غبطکاران خلق او کلما او هر کله چې او بکړه عهدو دوی یو وعده عهدن نبذو نو ماته بکړه هغه وعده فریق یویډلی منهم لدوینا بل اکثرهم او بلکې زیات د دوی نه چې لا یؤمنون ایمان نه راوړو ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته رسول پیغمبر من عند الله دا طرف د الله نه مصدقا چې هغه تصدیق کوون کې علما دا کتاب معهم چې دوی سره دی نبذا نو ورزو فریق یویډلی من الذين دا کسان اوتل کتاب چې ورکړی شوی دوی له کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم رست شاګانو خپلنا کأنهم لا يعلمون تبوای چې گویا دوی نه پوهیږي په دې خبره باندې وتبعوا تابعداري وکړه دوی ما دا غسیز تبلو الشیاطین چې لستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاہ سلیمان علیہ السلام کې وما کفر او نو کافر شوه سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین او لیکن شیطانان کفروا چې کافر شوه يعلمون الناس السحر خودلو به او خلق تجادو وما انزل او متابعت او تابعداري به کولا دا غسیزو چې نازل کړی شوی علی الملکین په دوه فرشتو باندې به بابلا بخار د بابل کې هاروت او ماروت چې هغه یو هاروت او ماروت وما يعلمانی او خونه بنا کول دي دواړو من احد هچاتا حتا تراغه پوری یقولا شوبل دوی دا خبره انما چې خبره دا د بل نه دا نحنو چې بشک مونږه فتنه ازمیخ کیو فلا تکفر پس ته مکافر کیگا فیتعلمون پس دکولو بدوی منهما لدی دوارو فرشتونا ما هغه سیزو یفرقونا چې جدائی به اچولا به پدیغ سحر جادو سره بین المرء پمیز د خاون و زوجه او د خزی وما هم بزارینا او نو دوی ضرر رسون کی به پدغ سحر او جادو سره من احد اجاتا الا مگر باذن الله فحكم الله سره ويتعلمون او ذکول دوی ما يضرهم اغسيز چې ضرر به رسول دوی ولا ينفعهم او نفع به نرسول دوی تا ولقد علموا او خامق په تحقیق سره لعلموا چې پویدل دوی لمن اشتراه په دې باندې خامق مونږه واغستلا په دې سحر باندې ماله فی الاخرته نو نشته دې هغه د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ ولا بئس او خامخا ډیر بد دې ما شرو به هغه سیس چې خرج کړي دوی انفسهم فزانو خپل باندې لو كانوا يعلمون کوي دوی پوهیدل په دې خبره باندې ولو انهم او کبه شک دوی ایمان راوړوي امن ایمان راوړوي وتقوا او یریدل وی یا پرهیز اختیار کړي وی لمصوبه نخامخا ثواب ور کړو من عند الله الله د طرف دیتا خیر ډیر زیات لو کانوا او کوي دوی یعلمون په دې خبره باندې پوهیدل کی اللهم صل علی سیدنا رب اغفر الرحمن خير رحمة لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك.